بیا اسمان ته خیږو مثلث مې درته ویلي وو چې دا په دې فلکیاتو کې سترګې دي ګورئ چې دا دې زده کړو داسې شوه لکه چې سترګې دې بینا شوې که مثلث دې نه شو حل کولی نو بیا به کې تګ مخې ته مشکلي سړي ته ټیک شو نه هغه نظري څیزونه خو سړی زده کړي خو لیکن عملي څیزونه چې زده کړې نو د هغې لپاره د مثلث حل لازمي دی چې دا به دله خامخا درځي ټیک ده نو په مثلث په حل باندې که هر څومره ډېر ټایم زموږ تېرېږي نو دا بد نه دی ټیک شو نه دا بې فایدې نه دی بلکې دا ټیک دی چې تېرېږي پې چې دا ښه زده شي ښه مشق مې درته کوم یو درکړی و څه څه و دا خو 90 ده بله دا یوه 50 وه وتر 10 داسې و ها نو اوس دې کوم یو معلومه و ساین نه مثال دغه دا یوه ترې معلومه الحمدلله د دې دا ذله څه ده دا ذله ترې معلومه ده چې په دې زاویې معلومه دا د دې متصله ده که نه نو متصله په کوم نسبت کې راځي په کاز کې راځي که نه کاز تیټا برابر ده متصله بټه وتر متصله او وتر څه شی دی دس دی که نه پوهېږي بې ښه کاز تیټا د څو برابر ده 50 ته نو متصله بټه 10 کاز 50 معلوم که تو څه شی دی 0.64 وشو ښه دا متصله په ځای پرېږده او دا 10 دلته په حالت د تقسیم کې دی دلته یې راوړې نو څه به شي دې له به 10 کې ضرب ورکړو 10 ضرب 0.64 بل کس که استعمالولی شم دا دام کوئ 6.4 ٹھیک شولا نو معلومه دا شو چې دا متصله ده څو برابر ده 4 وشولا په ساین باندې خو نشو معلومولی ځکه پای کې اړو متصله نشته که نه او په ټین هم نشو معلومولی ځکه پای کې متصله او متقابله دواړه دي نو خو دواړه نامعلومېږي بیا نو په کاز معلومیږي لکه بالفرض دا د 90 دا زاویه د 50 وتر د 10 نو د دې زاویې دا متصله یعنی دا ذله دا به د څومره برابر وي د 6.4 وشو نه ښه اوس بل معلوم ده دا یو معلومه که متقابله ټیک ده دا په څه معلومولی شو په ساین هم معلومولی شو بله په ټین هم معلومولی شو ځکه چې اوس خو را سره یو راله که نه په ساین باندې وګوره ساین تیټا نو دا دا متقابله بټه وتر نو ساین 50 او متقابله نامعلومه او وتر څه شی دی 10 پوهېږي بې ساین 50 وګوره چې څومره برابر 0.76 برابر نو متصله دلته پاتې شوه او 10 دې خوا راوړه که نه 10 له به دې کې ضرب ورکړو پوه شوې بې دقت یې نه راغی نو معلومه دا شو چې دا زموږ سره برابر دی 7.6 داسې وخت کلی دی مخکې ټیک دی داسې ښه په ټین یې مو ګوره دا خو 7.6 دی په دې راغی که نه په ټین باندې وګوره
متقابله بټه متصله وکنه ها 10 50 متقابله موږ متقابله معلومون کنه او متصله څه شی دی 6.4 10 50 وګوره 1.191 دا برابر ده د متقابله هغه 6.4 د دلته راوړ اوس دې لبدې کې سره ورکا 6.4 ضرب 1.691 سدی راغی هغه دی که نه ٹھیک شو بس پوه مې شوی که نه چا سر نه دی خلاص وایه معلومه دا شو چې دا ذله زمونږ سره د څه برابر ده 7.6 وشو اوس پکې څه شی پاتې شو دا برنۍ زاویه پاتې شوه نو ذلې ستا سره ټولې معلومې دي چې په کوم نسبت دا معلومې هم دا معلومېږي مثال په طور په صحیح معلومو ساین تیټا برابر متقابله بټه وتر نو متقابله 6.4 دی که نه وتر 10 دا به دې تقسیم کا ساین تیټا 0.64 ها دا تیټا پاتې کا او ساین ته الته وسنو ساین انورس 0.64 زه اوس دا معلوم کا 39.79 بالکل ټیک 39.79 یعنی 40 پوهیږئ به دا د 90 دا د 50 دا د څو شو د 40 ٹھیک شو نه 180 شو اوس بل راشه په کاز یې وګوره کاز کومه یې وه متصله بټه وتر نو 7.6 بټه 10 دا به یې تقسیم کړو ٹھیک ده تیټا پاتې کاز انورس 0.7 دا وګوره 40 پوهیږئ به که نه پته وایي چې په ساین او په کاز دواړو باندې سره لا صحیح په 10 باندې وګوره टेन थीटा बराबर मुतकाबिला बटा मुत्तसिला वगैरह तो मुतकाबिला से शेरा और मुत्तसिला से शेरा होगी बे दबरे तकसीम को टेन थीटा से शेरे 8.4 खुश हो थीटा पातेगा 10 इनवर्स पशी का ना 0.8 जरा दे उसको पूरा 40.0 پوهیږئ به که نه دقه طریقه ده هر درې معلومي هر درې نامعلوم نو دا بقایا درې پسې کېږي معلومېږي په دقې درېو نسبتونو نو ګویا کې په دې دا درې نسبتونه چې تا ته یاد دي چې ساین تیټا برابر ده د متقابله بټه وتر کاز تیټا برابر ده د متصله بټه وتر او ټین تیټا برابر ده د متقابله بټه متصله ستا د قانوني فیصاغه ورسته د هم حاجت پاتې په دقې باندې نه هر څه کېږي پوهېږې پې د دې وجې نه قانوني فیصاغه ورس هسې زده کوي ضمناً خو باقي کار زمونږ ټول په دې باندې حل کېږي په دې درېو نسبتونو باندې په دې کې څه پوه شوئ که نه